بسم الله الرحمن الرحيم. وإن شهد أربعة على رجل بالزنا فزكوا فرجم فإذا الشهود مجوس أو عبيد فدية على المزكين عند أكبر وګوري مرشد ځان سره یو اصول ذهن کې کېږي اصل چې نسبت د نقصان علت ته کېږي او علت العلت ته هم کېږي اطلاق نسبت د نقصان شرط نه کېږي درې څوک چې صاحب علت فی هغه د مباشر ویل کېږي هغه بواره کې کوم معنا د المباشر ضامن او ان لم يتعمد هر حال ضامن ما ویل نسبت ورته کېږي اڅوک چې علت العلت وایي هغه مباشر جوړیږي یا خلک کوئی متسبب او مباشر کې چې څوک قوي په نقصان کې نو هغه د نسبت کېږي دا کیسې کې چې سم په نوم راځي خو نسبت د نقصان علت د کېږي او علت العلت د کېږي دوا شرط د کېږي درې اوسه ډول شي څلور کسانو ګواهي ورکړه برابر چې پلان کې زنا کړی هغه سره محسن و رجم شو نبی بیا وایي څلور کسانو ګواهي وکړله پلان کې زنا کړی اوس د ګواهان صحیح ګواهان دي که نه دي نو قاضي به تزکیه کوي چا نه به د موس کوي تزکیه والا ورته ویل چې ګواهان بالکل صحیح عادلان ګواهان دي آزاد مسلمانان بیا ټیک ده سړی رجم کوي سبا نه پته ولګېدله چې دا ګواهان چې دي که هو غلام او ګواهي خو غیر مقبوله ده مجوس پکې وو ګواهي نه قبلېږي نو دا مرګ د چا په وجه وشو د دې مزکینو په وجه دیو تزکیه وکړه چې دا ګواهان دي پوهېږې که نه نو د ګواهانو ګواهي علت دی د دې سړي د مرګ او د مزکینو تزکیه علت العلت دی او نسبت د نقصان بچا ته کېږي علت العلت ده لہذا دیت به بچا باندې راځي مزکینو اوس هم پوه نه شوئ وإن شهد أربعة على رجل بالزنا فذوقوا تزكية وشرع ورجم رجم شو وإذا الشهود مجوس شوي قتل گواهان مجوس یا غلامانو یا بگی غلام فدیت على المزکی فدیت بابا مزکینو باندې دا امام سے مسلک دی خو کله لگائے کله چې رجوع کی کا مزکین رجوع کی معنی و اذا رجوع عن التزکیه مطلب ان چې کله د تزکیه رجوع کی جی منګه چې کوم خبره کړې و چې دا ګواهان ټیک دي دا منګه قصدن غلطه کړې و نو ټیک موږ د پته و به موږ ټیک نه به ودی مالي دي وقال ابو يوسف محمد رحمه الله فتوى امام سے بقول الله او صاحبین فرمایي چې نجی دیت به بیت المال باندې هو على بيت المال وقيل هذا اذا قالوا تعمدنا اکبر غریمه مسله کې اختلاف د امام صاحب د صاحبینو حل دی چې کله دا مزکین وایي چې موږ ته پته وه چې قابل د ګواهۍ نه دي موږ به یې ویل چې دي هغه صورت کې امام صاحب وایي دیت پرې راځي صاحبین به بیت المال باندې او که ووایي چې موږ ورته خو صحیح ښکاره کېدل موږ ځکه ویلو ټیک ده موږ ته څه پته وه چې دا ټیک نه دي موږ ته صحیح ښکاره شو ځکه هم دا مسله وکړه بیا ټول اتفاق دی بیت المال باندې به دي وقيل شاوي هذا لكن اختلاف جديد إذا قالوا لعل ذي شكل هو مزكين تعمدنا التزكية من قصد التزكية كري وما علمنا سند الذين متهلموا بحالهم الذي بحال شنا مجوس يا غلامان دي لو ما هذا صاحبين الدليل صاحبين ويل بدي وانا سنشتا خسي ويلي وكنا مزكين باني ويولي ومزكين هو ذا قواهان ومتعلق تخيل خبر وكلا سنة تعريبي ولا وكل شيء تسري التعريب كمولك إنسان وسانشتا لهما أنهم مزكين جدي أثنوا ديو نسبة خير وقوة على الشهود شهودتا خيرا دا خيرا سنائي بلا باغوبان دا خيرا فصار كما إذا أثنوا على المشهود عليه خيرا وإذا قياس كيفا ذكا سلور قوهان راشي سلي زنا كريا نور دوكسن قوهان راشي هو يجي إذا سلي محسن هم لي ونسوكم داني رجم بشي محسن دی به وروسته معلومه شوله چې محسن نو دا چا چې ویلي محسن دی باغوی څه نشته ولې خو د خیر خبره کړې ده چې مسلمان دی اور دی
او عاقل دی او بالغ دی او نکاح مشوي او دا اصل دا به د احسان خبرې کړې وو چې دا صحیح سړی دی ښې ولا بیان کړي دیو جن بابو توان نه راځي دلته مذکر دغه شان توان وکړي کما اذا سنو لکه څنګه چې تعریف وکړي د مشهود علیه خیرا د خیر څنګه بیان شهیدو چې گواهی ورکړي نه احسان یې چې دا سړی محسن دی امام زید پر دلیل اورئ د گواهانو دا گواهی کله حجت ګرځي چې کله تزکیه وشي د گواهانو گواهی علت او چې تزکیه څوک یې هغه علت ولري هغه د نسبت کی ولو امام سے وایي د شهادت چې نه نو تصير حجت دا حجت ګرځي هم بلته عمل کوون کې به تزکیه هو جا فکانه دې تزکیه چې د پیمانه علت شروع او فیضاف الحكم الى هذه نسبت د حکم کیږي هغه د یو د صاحبانو کوم قیاس وکړلو چې دوه گواهانو یې شرک دا سړی څه دی محسن دی هلته خو هغه به رجوع وکړو محسن نه و او باندې وایي څه دی وایي احسان شرط دی شرط د پاره درجه او صاحب شرط ته نسبت د نقصان نه کېږي وخت یې مې نه څه نه کېږي هغه به نه وجواب بخلاف شهود الإحسان لأنه لا إحسان چې دا هم محض شرط دی درجه د پاره وای شوی په بروګره شوی په هغه فرمایي چې مذکینو باقاعده په اشهادو لفظ سره ویل چې صحیح گواهان دي او که صرف خبري ورکوم خبر ورکوم چې صحیح گواهان دي نور حکم یو دی ولا فرق بينهما اختلاف نشته وما بين ذي کی اذا شهیدو بلفظ الشهادت یعنی دا دوه صورت د جديد شو امام سے په صاحبین اختلاف تیر شو کنه نو دې کې فرق نشته کې گواہی لفظ شهادت ورکی او خبر ورکی توړي وکړو امام سے وایي مذکین باندې واحد ادیت راځي صاحبانو کې راځي میږي وهذا عند اخبروا بالحريه والاسلام دا موږ چې کوم مسله شروع کړې ده اله چې ویل چې حریت دې پکې اسلام دې پکې مذکین او داوی یو گواهانو مطالعه اوس کوم مذکین او داسې ویلو چې دا گواهان چې د عادلان دي او به باقي یو گواه غلام وروته اوس ټول اتفاق دي نیت په زبانه نه مذکین ولی غلام ما دي کېدل شي صدر خو نه دي او دا علي چې له خبر د حریت او د اسلام ورګي اما اذا قالوا هر چې دا صورت دی چې وایي هم عدول عادلان دي او به ظاهر شي غلامان لا يزمنون زمان بنوي لأن العبد قد يكون عدلا أمكن سكن ليش تصور رسيقنا ولا ضمان على الشهود على كمزكين ما له ديت عليه خبزا كمان ما يبتي كمان يتسبش ولا ضمان على الشهود لأنه وجع لم يقع كلامهم شهادة څنګه چې کله بګیو غلام وروتلو یا بګیو مجوسی وروتلو ندیو دا کلام شهادت شونه چې کله ندیو کلام شهادت ویل به علت ویل ته شهادت شونه علت هم نشو نسبت د نقصان او تصمم لم يقع كلامهم وغير شو كلام ندیو شهادت کله به حقیقت جاری کړه کنځلې وته کړي ګور زنا نسبت کړي یاره وې ځوندې ته کړي او هغه وسني أنا جمشان قال لهم بنشو ولا يحدون حد الغضب وهي لأنهم قذفوا ديو كنزل كريو زنا نسبت كريو حيانتا وقد ماتاهم منشو فلا يورسونه فريقهم يارس نشكيكي شوز ديو هذه قذف سرا حد كده ورسا أو يجدا كنزل ممكن ميراث كباتي وإذا شهد أربعة على رجل بالزنا فأمر القاضي برجمه فضرب رجل عنقه ثم وجد الشهود عبيدا برغوي گواهان وراتنا کی زنا کړي او محسن دي قاضي حکم وکړ کړه سره راځي بس یو کسانه لیکل ورسمه د چټي دیوالو نوران کړي وکړه دا ویش کانو دی وشتل حکم ودونه چټو نو حکم یې سره وایي په قاتل باندې دغه نه اته خبر مې لا پوره نه کړې څه دي وو دي ځکه به یو غلام یو گواچ غلام وخاطب چې کله گواه غلامي غیر جوړول شي قتل شي انا کېدا مخکې نه قتل کړي نو حکم دار احساس نه اخلو
چاچی دې سره والے البته دیت په پیرایش قیاس تقاضا کوي چې باقاعده د قصاص او قصدان دې سره والے دي حالانکه قدر نه جایز لکه یو غوا بګې څو ولا قياس ويتصدق والنو جائز لهذا قصصا نمر وإذا شهد أربعة على رجل بالزنا فأمر القاضي حكم وكي برجل رجل فضرب رجل نقوي وصلي ولا سرتوي ثم وجد الشهود مندرشي علماء قال القاتل الدية وقاتل المال دية وبالقياس قياس تقاضي يجب القصاص قصاص واجب شي ولأنه قتل نفسا معصومة دغه یو نفس وجلې دی او څه دی معصوم دم دی محفوظ دم اصل کې شرعي دی د قصاص لپاره هغه یو دی چې مقتول به معصوم دم وي راوي لأنه قتل نفسا معصومة بغير حق وجلې کله استحسانا تاسو ولي قصاص نه جاری کوي وایي چې وایي کته زو ګوري قضا شامله قاضي ویلي مالي کوي او قضا چی ظاهرا ټیک نو رسو د زبر د واچ قضا پټیک نو ظاهرا قضا نو دې سړي چې وجلو شوبه پکې راغله څنګه د تقیا دلیل ته واله واغه د قاضي فیصله واچي دا شوبه کما شوبه په المحل په الفعل او شوبه په الفعل کې چې کله ول شمال بجایز دې میرا کار کړی نه وته په حکم نه جاری کیږي رزینا مسلو کې نه حق وجه الاستثناء ان القضاء جواز سيء وظاهرا وقت القتل فورث شبهة لشبهة الاكثر بخلاف ما اذا كلا قاضي فیصله نه کړي ايو کسان سره دیوالو او رسو معلومه شو چې دی ګوان یو غواچو غلامو به قصاصا موجود شي تاسو صدري لم نشته قاضي فیصله دلیل کړي و نشته بخلاف ما اذا قدر قبل القضاء ولأن الشهادة لم تصير حجة ذكا بعضه كواهان كما غوي ورکړي و دا غوي نه نو ګرځېدلې حجت بعضو تر وسفادي قاضي به فیصله نه وکړي نو دلیل نشته چې د اعتماد وکړي ولأنه ظنه مباحا واپس باندې خبره تراله قاتل خو به دا ګمان کړو چې د مباح دی ځکه قاضي فیصله وکړه ولأنه دا قاتل چې ظنه ګمان کړو بده باندې مباح نام چې د مباح دی او معتمدن د اعتماد هم کړو دا خبره مې کړې دا په دلیل باندې کوم دلیل شرع مبيح حق درې جایز کوله د قاضي فیصله وا دغه وایي نه بس فصار كما اذا دلیل مثال شو لکه یو سره یو کس ملکی په دې سوچ چې دا حربي دي او علامات هم د حربي په موجود وي ما په اساسا نه ویل شي ولی ګماني فکرو علامات موجود په دلیل اعتماد وکړو فصارت ما اذا ظن ولك يوسف ګمان وکي په مقتول باندې د حربي وعليه او دغه مقتول باندې علامات د حربي هم وي خود دیت ولې واجبېږي وروګوري دیت قتل کړي دیت بخښه عاقله ومالي نه عاقله وباینه څلور ضرورتونه کې دیت په عاقله نه راځي یو دا چې کله قتل عامد وي او به څه په وجه باندې قصاص ختم شي او دیت فیصله وشي دیت سره په قاتل په عاقله باندې نه تاسو بیګی کنه خدای کی فرمای دیت پاکلو ال راځي چې اولا قتل خطا وي اوس اولا قتل عمد وي او رسوت خطا جوړ شي د زموږه غاڼي کې اصلو دیت نه راځي ويجب الديت بواجبه بمال قاتل کې سبب ولأنه عمد ذکر قتل هو عمدا شمل او عواقل چې دي کنه لا تعقل العمد دا قاعده او قانون دی عمد دې چې مواجب دي دیگری دعوے کیسی درکی ویجب ذالک اوسا خبره ده چې قاتل باندې دیت رالی څومره وخت باندې دیت پوره کیږي وي بدره کارو ویجب ذالک په 3 سنین درې کارو او د اختیار دې ورکی وخان ورکی زلف زر دینار درهم ورکی کسب دینار ورکی او صاحبین ورکی 200 وغانی ورکی 200 جوړي ورکی او 2000 بزی ورکی دې مضمون استدلال دیګا لپاره ورشي او دا مساله د ټولې کیسې د مطالعه کوي وګورئ لا تنقل العمل ويجب ذلك في 3 سنين لانه وجب بنفس القتل نفس قتل ما يرى ذلك قوي ويدرج ما ثم وجد عبيد وثم وجدوا عبيدا فدية ولا بيت المال كبر وما مساله دغا سلور غوانو غوايي ورکړه قاضي فیصله وکړه رجب شو رسول ولي مشو یو په غلام دې غني
غریب بی ګناه مړ شوی که نه دی چا مړ کړو تاسو یې وایي خلکو د چا ویلي چې وایي تاسو وایي قاضي د چا مقرر کړی دی یار خلکو نو په قاضي تاوان پکار دی خو مقرر د خلکو له طرفه دی د خلکو له پیسو نه ورکوي خلکو پیسې کم دي هسې نه دی ورته راتاو شو څنګه چې خبره سره د دلیل وشي ته وګورئ وإن رجم که چېرې رجم شي ثم وجدوا به وموندلی شي ګواهان غلامان فدیة ولا بید المال کوي وجه لأنه امتثل چا چې ویشتلی دی هغه منلی دی امر د امام علمي ولې نو ګویې چې امام ویشتلی فنقل فعله فعل د ویشتونکي به منتقل شي امام ته ولو باشره بنفسه وسوه ورکنه که امام د خپله دا کار کړی وی یجب الدیت واجبېدلو په بیت المال باندې ځکه د خلکو نه طرفه دی نو که د څوک امام کې نائب بند کر اس نے یہ کام کیا ہو نائب کے بندہ رہو کرو لماذا كان وجهه ذکر کړه مخکې ذکر کړی و چونکې دا خلکو نه طرفه خلکو نه مال له تاوان ورکو کدا حالا بخلاف ما بخلاف دې صورت کې دا ضرب ونقو اغلط دیت با امام سے ویلو په قاتل ولی لانه لم يتبع امره او الامام ده امر امتثال نه کړی وإذا شهدوا على رجل بالزنا وقالوا تأمنا النذر قبلت شهادتهم گواهان گواهی ورکوي چې پلان کې سړی ښځه په زنا ولیدله او تاسو څنګه ولیدل مړ رسول ته کتل سم هم ورته کتل تاسو خو فاسقان شولې ستاسو گواهي به نه قبلېږي نه قبلېږي بیا ورته نظر ټیک دی خو هر څوک د داسې نه کوي داسې نه چې هغو سره بې خپله موت شي ماذا ویل وإذا شهدوا على رجل بالزنا وقالوا به ويتعمدنا النذر خشور نظر متخصصا وقالوا والله شيء نصيب کې ورکو ام ویل قبلت شهادتهم شهادت به قبليها ولأنه يباح النذر مباح لهم ديوتا ولي تحمل الشهادت لپاره ضرورت به کنه یا ضرورت تحمل الشهادت ضرورت تبيح المحظورات شرم معددا فاشبهت طبيبا طبيب سره مثال شرم طبيبم کته دي شرم دا پټ زین دا شان قابله هغه چې کوم ماشوم پیدایش په وخت کې موجود دی ماشوم راځي کوي وإذا شهد أربعة على رجل بالزنا فأنكر الإحسان لګو ګوري څلورو کسانو گواہی ورکړه باندې زنا کړی دا هغه ټیک د کړي مې دا خدای چې محسن نه مشي نور کسان حالانکه د خزر دا بچین دي دا خبره نه منل شي محسن نه لکه چې دا بچی دي نو بچی کله کېږي چې نکاح شي او بیا یې قسم شي دخول نو چې بچو نسبت هم دته وکړو زندان نو سره د خپل نکاح دخول اثر او دا نسبت چې کړي شریعت کړي او شریعت په خبره کې خلکو نه منل شي وإذا شهد أربعة على رجل بالزنا فأنكر الإحسان إنكار وکړو ولو امرأة هغه ښځه ولشتلې قد ولدت چې بچی راوړی منه ددنه فإنه يرجم د سره ورجم کېږي معنی دا ده أن ينكر دخول انکار وکړي حالان کې بعد وجود سائر الشرائط ټول شرایط موجود دي یعنی مسلمان هم دی عاقل هم دی بالغ هم دی مسلمان عاقل بالغ حر هم دی نکاح کړي دي شرایط او صحیح نکاح کړي شپږ او دخول کړي دلته سره د چا انکار وکړي دخول نو شپږ شرایط لأن الحكم هذا حكم جديد ثبات النسب نسب ثابت دو منه دد طرفا حكم بالدخول عليه دا حکم دې باندې چې څنګه کړی هغه د نور شی نه انکار وکړي به څه خو نه یا زما شو او رشته ما شو یا دا دې چې شي به باندې غلام بغیر یعنی کا باسه شوی دا راځي هو ولهذا لو طلق هذا ولد ابليس كذلك نزل الطلاق ورکی کنه نو رجعت پس کولی شي ځکه دلته موږ بچی د دغه زولې د دخول په اعتبار ورغړې دخول چې دلته رجعت په مسله کې دخول اعتبار شته دې کې مبني شامرازي خوري كسب خوري الغرم ولهذا لو طلق طلاق ورکی يوقب الرجعه انت شرجعت مراولي والاحسان احسان چې يثبت ثابت دي کې به سره بدل شان دلیل باندې فإن لم تكن اچھا او که بچی دې نه راوړي او به د احسان نه انکار وکړي خدای دې چې یو سره او دوه خزي وایي چې دروغ وایي احسان دې
تبرين ولا رسالة نوديهم من الشكر جنبي ووري وإن لم تكن ولدت منه كشري نوى ذكر شبشي تنرى ولا وشهد عليه فتماني قوي ورقلت إحسان يمسري ودوكتو رجمع إمام رجمكي خلاف ثابت إمام يذكر إمام الشافعي سنتبارا إمام الشافعي سنتي ولنا بني أهو أصل داري تنفذ قوي سنفا أقواله إمال كسيكي نصيحنا له مال ندي أو قوي إحسان شاور كريوسري أو توخذ نخذ أنا ما نمشي أو سري كافي إمام شافعي رحمه الله مرة إلى مخبل أصل باندي شان شهادتهن غير مقبولة مقبولة في غير الأموال يوم يذكر سبت تولي بيتشي رجل كي منا وذكر يقول إنه شرط في معنى العلة إحسان شرط درجة مدفعة فهي ممكن وقت خمانا بقر علت برد أنا بقر شهادة علت أو علت كي لخذ قوين قبلي يعني زنا علت دي نقارا نجا دا رجم يا دا جلد زنا كي لخذ قوين قبلي ديكي أديش سوك شرط دي وبمانا دي علت دي هيكي إنه شرط لا يسان شرط دي وبمانا دي علت دي لأن الجناية علت مانا زكاة بوليسي جناية دي إحسان بوجوتي إحسان نوي جلدو إحسان دي رجم لأن الجناية التي يتغلظ عنده دا غديق عنده دا إحسان سرا فإذا بالحكم ننددا نسبة له حكم وكي إليه إحسان دا فأشبه حقيقة العلة حقيقة العلة بشان شولك قواهي شكزي ورقي دي زنا فلا تقبل شهادة النساء إن بقبله شهادة تخذ فيه بليكي فصار كما إذا شهد زميان على زميين زنا عبده المسلم أنه أتقوا قبل زنا البلوغ يوزيمي دي دا غلام دی هغه زنا وکړه مسلمان غلام دی چې وکړه زنا گواهان څلور گواهان دي چې زنا یې کړې ده او شادي شدان سره دوه ځکه د رباسي له ویل چې دا سړی چې د خپل مولا د زنا نه مخکې آزاد کړو حالا آزادۍ په حالت کې زنا کړې ده راځي دې چا نه گواهی ورکړه ځمه یې ګرځي دلته باندې ولذلك وعيدا حتى أشري نغب لي يوم يبص خبر الشمال نغب لي زيني أنا وين نغب لي ذاك بدي كده مسلمان جواي سوري ده أو هم جو سريع ميرا جواي سوري ده نزيني نغب لي كده مسلمان كذب نغب لي ذاك شيء سريع دي لم تدع الإنسان فوق الرجال كده إلا كزنا كده زنا كده زمان أنا قبليجي إنسان كده قبليجي زنا كده كذا أنا قبليجي أنا إنسان كده قبليجي وسام بيننا شو بس ولا كمان إذا شهد زميان يا لازمين زنا عبده زنا كده ولا عبد المسلمان سر قوي بيوركي أنه بيوري قوي وركي دوزيمين بيوزيني باندي كم زمي زنا عبده المسلم ديكي قوي نوركي دا صفات دي آغا زمي يادو شداغا مسلمان ولا زنا كري تخبري قوي وركي وسورا أنه آتقه دي جي ازاد كري قبل الزنا يزاد كري زنا ماني قوي نا فزماني قوي وركي فلا تقبلوا لما ذكرنا وجه ما قال شهد فمانا دي إلا فمانا ما نشاب دي ولا نام قوي ولسبه إحسان شريكا دا خو ذکر دا خسان حمیده و دویلی کیږي دومره کسره دی آزاد دی دومره کسره دی چې بالغ دی عاقل دی مسلمان هغه خسان حمیده دي نو د نقصان نسبت دي تصل کې احسان چې د عبارت دی له خسان حمیده ونه او دا د څه خصال دي کنه چې شرکی دي زنا نه کوي چې دا هو واټه انعامات په لګ نو کبي کو کې ورته وإن هذا مانع للزنا على ما ذكرنا مفهوم ويل شروكي فلا يكون في معنى الذي معنى الذي زنا بمعنى سنة جوړیا او زنا سره مخالفت ده دا چې د زنا نه کې یو شی د خپل ځان سره جوړیږي نه جوړیږي اصلا كما اذا شهدوا به في غير هذه الحاله لکه دا حالت نه اسی څوک وایي چې هغه دا سره محسن دی یو سره دوه کزي وایي معنی چې کنه یو سره
منل شي ځکه دا صفت دی نو دې کې وایي منل شي بخلاف ما ذكر بخلاف داري چې کوم یو ذکر څه ذکر کړ چې ځینې هغه پکې نه قبليږي وخت ذکر کړیو کنه وایي هغه ځکه نه قبليږي چې انت ذهني فیصله د مسلمان په ضرر کې وا مسلمان خلاف وا او د کافر گواهی مسلمان په ضرر او خلاف کې قبليږي اورجن کېدل لأن الذي تخشى يثبت ثابت شوی دې په شهادت باندې وإنما لا يثبت بسبق التاريخ عادت سے وجہ ثابت دیگی سب پریمہ ہو دلگا چہرہ کا غلامی کمانے انا وہ ثابت دیگی بسبق التاریخ مخی تاریخ کی چہرہ کا مخی آزاد کرے جینا مخی دیگی میں نقل وجہ لأنه ينكره المسلم مسلمان دي انکار کی بھی او يتضرر به المسلم یا مسلمان تب کی طرح فإن رجع شهود الإحساني احسان صدور کسانو گواہی ورکړه جنایي کړي دوه کسانو گواہی ورکړه چې محسن دی راځي کو به هغه ویل چې محسن دا اوس هغه سره څه کوو یو خو صاحب شرط دی صاحب شرط نقصان نظر نشي کولای شروع کې ویل وإن فإن رجع شهود الإحسان لا يضمنون عندنا خلاف الظفر ووفرهم ما تقدم أنا مخيني مسألة فرعنا امام الجفر رحمه الله احسان تا حکم دے لگ زنا والا ورقی نشی زنا والا رجوع کی باغو تاوانی کنا بداوانی باغو تا نشرط مانا ورطو تاوان نبینی